حال ویلو ویلو سے منشتا دگیلو ڈک ڈک زړګي بتور تور لهکړو. سلامونه ملګرو، امید لرم چې د ژوند په مزو کې وای که څوک په ملک کې دي که څوک د ملک نه بهر دي. ملګرو تر رالګي خپله سکه ورېره ډېره په بې دردۍ باندې وجني. او ولې وجني؟ دې شور کو په ما باندې شور بد لګېدو. ملګرو اشال ماشومه ولې وجلی کېږي؟ دې شور کو په ما باندې شور بد لګېدو. زما روژه وه ملګرو. ماشومان په کور کې یو ښکلا ده، یو دمه ده. یو انسان چې سار کار له وځي او ماښام راشي کور ته او هغه ستړی که خپل بچي نه وي، قسم دی د ګاونډیانو ماشومان ځان ته رانږدې کوي وایي چې زه دمه شم. دا ماشومان دې دپاره خو نه دي چې ته په داسې بې دردۍ باندې وژنې. ملګرو په کوم کور کې چې ماشومان نه وي، لاړ شئ د هغه کور والا نه تپوس وکړئ چې د ماشومانو محبت څه دی. چې په چا باندې اواز د میراث شوی د هغه نه تپوس وکړئ چې د ماشومانو مینه څه وي. ملګرو یو خبر راته رایادېږي د میراث په نوم باندې. یو ښځه او خاوند ډاکټران دي، دواړه د هغوی بچي نشته دی. هغه ښځه او هغه خاوند لاړل امریکې ته علاج له. خدای خبر چې په 100,000 ډالر باندې یو انجکشن وهي او الله پاک ورته بچي ورکوي. د بچو قدر د هغه خلکو سره وي چې د چا بچي نه وي او که چا د میراث غږ وي. ډېر ظلم شوی دی، د ظلم انتها شوې ده. یو دوه درې شعرونه درته هم وایم چې د ظلم انتها ده. په هر لوري څه به کېږي، قتلېږي ماشومان، مور یې جړېږي، څه به کېږي. د وخت قارون لګیا دی، په خپل ظلم خوشحالېږي. د تیر وخت هغه جبر ژوندی کېږي، څه به کېږي. خزان نه ګیله نه کوم، موسمونو کې خوند نشته. ګلونه په سپرلي باندې رژېږي، څه به کېږي. یوه خبره پکې بله هم سیوا کوم ملګرو چې زموږ د پښتنو په کورونو کې اکثر داسې مسلې وي درونو خپل منځ کې اختلافات وي، نو هغه زور د ماشومانو نه نه دی ایستل پکار. دا ظلم دی. په بله طریقه دا زور وباسه، په دې طریقې مه وباسه چې د 7 کالو ښایسته ګلالی ماشوم تا هغه د تمانچه نیسي او تا هغه ولې ظالمه یې. ته خدای تعالی بنده ته په خدای له څه جواب ورکې؟ خدا زمونږ لا علمي ده، مونږ نه یې خبر. طارق جمیل صاحب باره کې ما یوه ویډیو کړې وه یو ورځ مخکې، ډېرې ښکلې خبرې مې کړې وې. دغه ویډیو هم وګورئ. خدا زمونږ لا علمي ده چې د داسې خلکو سره کینو پاسونه خبر نه یو چې ماشوم ځان ته رانږدې کولو سره څومره ثواب ملاویږي. او بیا په دې روژه کې صبر کول څومره ښه شی دی. او مشران په صبر باندې ښکلي ښکاري. مشرانو له صبر پکار دی. د دې اجر د صبر اجر هم نه الله سره دی. الله پاک به دې اجر ورکوي. دا نه چې د ماشومانو سره دومره ظلم کېږي. که دا کم چې تاسو وکتو خپل سکت رالګي، خپله ورېره په داسې مرګ باندې وجني. زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې داسې قسم خلک سریعام پانسي کول پکار دي. د حضنور واقعه هم زموږ مخې ته پرته ده، هغې هم ما ویډیو کړې ده. ملګرو به کتلي وي، که نه مې وي کتلي وګورئ هغه ویډیو. نو داسې قسم کار چې کېږي نو داسې کس سریعام پانسي کول پکار دي. ملګرو دا ویډیو د سره خامخا شیر کړئ. زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا د سریعام پانسي شي. دغه یو څو خبرې امید لرم چې د ملګرو به خوښې شوي وي. په دغه دعا باندې سپارم چې چېرته مې الله ښاد آباد او خوشحاله ساته. ما نوي درماني له په دغه دعا اجازت راکوي.